الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة سلام الله عليها بضعة مني فمن أغضبها أغضبني بر محمد و آل محمد الصلوات. مؤمنین کرام، صاحبان فهم و فکر، ایام فاطمیه د بیبی د شهادت ورځې شپې دي. نن ورځه بیګا ورځه او سبا ورځه. دغه درو ورځو په باره کې احتمال دی چې دغه درو ورځو کې یوه ورځه د بیبي د شهادت دی. هغه ځکه چې بیبي د شهادت ورځه معین نه دی ښیلی شوي چې 3 جمادی الثاني ځکه نن کومه ورځ وه، بلکې تقریبا د مسلمانو کتابو کې 15 اقوال دي چې بیبي شهادت کله وشو، خو هر قول کې یوه خبره ذکر دی چې د پیغمبر شهادت ورځې نه وروسته بیبي څو ورځې زندګي وکړه، خو معین تاریخ نه دی ښیلی شوی. میاشتې ځنه کمې وي، ځنه زیاتې وي. د دې وجې نه د درو ورځو کې احتمال دی چې بیګا وه نن یا سبا. دا درې ورځې د بیبي شهادت ایام دي. خو د پیغمبر مشهور و معروف حدیث چې مو بارها اورېدلی دی، دا حدیث کې ډېر وزن دی. د پیغمبر حدیث متواتر دی و دا داسې حدیث دی چې د اهل سنت والجماعت قرآن مجید نه وروسته کوم شپې کتابونه دي د حدیث چې هغوی قرآن نه وروسته د خپل دین معیار هغو شپږو کتابو باندې دی، چې هغوی دغو شپږو کتابو ته نامه ورکړي دی صحاح سته، 6 صحیح کتابونه. خو دا شپږو نه شپږو کتابو کې داسې حدیثونه شته دي چې یو حدیث 5 کتابو کې شته، یو کتاب کې نشته. ځنه حدیثو کې داسې دي چې 4 کتابو کې شته، 2 کې نشته. ځنه حدیثونه کې داسې شته دي چې 3 کتابو کې شته، 2 کې نشته. ځنه حدیثو کې داسې دي چې 2 کتابو کې شته، 4 کې نشته. خو یو حدیث دغو شپږو کتابو کې، دا څوره کتابونه دي، دا شپږو نه شپږو کتابو کې یو حدیث داسې دی چې دا ټولو کې شته دی. هغه دا حدیث دی د پیغمبر الفاطمه بضعة مني، دا بیبي د ما ټوکړه دی. بضعه یعنی حصه، دې ته بې ته زبر یا ورکولی شي، زیر یا ورکولی شي، بضعه یا ویلی شي، بضعه یا ویلی شي. خو که کسره د ویر که زیر د ویر کو دا زیات مشهور دی، بضعه. بضعه یا صحیح. پیغمبر عیسی الفاطمه بضعة مني، دا بیبي ما حصه دی. دا یې نه دی ویلي چې د ما د جسم حصه دی، بل حدیث کې به وي. دا یې نه دی ویلي چې د ما جگر ټوکړه دی. بضعه یعنی حصه. بس رسول څه دی یې هغه حصه بیبي دی.
که محمد صلی الله علیه و آله و سلام رسول ده ده رسالت حساد، که آغا نبی ده ده نبوت حساد، که آغا شافع محشر ده ده شفاعت حساد. رسول الله صده یغه حیثا یغه تکڑا دا بیبی سلام الله علیها و دا حدیث پیغمبر منبر نبیلا مسجد نبوی کی بیلا اصحاب ته بیلا بیبی و تا مخ نوسته نه دی بیبی و تا مخ نه و تعارف منبر نه وکو مسلمانو ته بیلا فاطمہ ایما ٹکڑا دے ایما حصہ دے پیغمبر چو کما خبر منبر نکڑی دے اگا دین دے یعنی فاطمہ ای دین حصہ دے آغا رسول سے آغا مرکز اسمت دے بیزعات کے ہوتا استعملوی قرآن مجید یاوی دی سورہ عذاب آیات ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة و مسلمانو ایتاس دفاره د زندگی بهترین نمونه سیرات اغازات رسول دین بچو نزدکو رسول الله نزدکو مکمل دین چا خیلی ده پیغمبر خیلی رسول الله خیلی ای دین زرا رسول الله بخیلی امامات و ولایات صرف دپا وکا دین خو رسول الله وخیل مکمل دین رسول الله وخیلو اماماتی تحفظ بکو حفاظاتی وکو و داغا پیغمبر سویل صداد ما حصہ ده و آلت پیغمبر ذات طول مسلمان دفاره اسوه حسنات څه دین زده کوي چا نه زده کوي رسول الله نه زده کوي رسول الله څه خیری دی ماشه به عمل کوي و یمو تاسو اخیری مولود یای غیر پردی چختان مولودی څه پی ابنتی رسول الله لی اسوه حسنه اخیری مولود یای څه ایماد فارا بهترین نمونه زندگی ذات فاطمه ده سلام الله و قرآن یہی سر رسول مسلمانوں پر اسوہ حسنہ دے و دے امام و دے قرآن کول کے تصاد نشتا ویری فاطمہ ہم بیس ای مصطفیٰ دے دے مصطفیٰ در صلاة حساب و دے بی بی صدا خدای خضر پر حجت مقرر کردی کہ خضی دین زده کوي چون نبیزده کوي بی بی نبیزده ایمو سوره احکام دی شریعت سوره مثالی دی تا طهارت نواخد دیات پور ایمو سوره پیکده دو در قسم تا مثالی دی یو آغا مثالی تا صرف سڑے و مثالی دی یو آغا مثالی تا صرف خضو مثالی دی یو آغا مثالی تا مشترک دی سڑی آدی خضی آدی و دغو مثالو که آغا مثالی تا طولی خضو مثالی دی آغا مسئلی آغا مشترک دی خطی و سڑی منزا دا ٹول مسائل دا ٹول دین خطو تک و خیلو آغا فاطمہ سلام اللہ علیہ بی بی و خیلو دا دا دین حصہ دے پیغمبر یہی خطو دا پارا نمونہ عمل کا دین زدکوی آغا دا پارا زہرہ ہو جاتا ہے و نمائی فاطمہ بیلی دے فاطمه عربی کی معنی ده بریدن جدا دو خزو نه جدا ده خزو پیشان کی ندی ای حزو ولکم حکم ندی آغا بی بی باندی آغا حکم وارد نده دا بطول ده بطول نمای ده آغا بیماریس خزو ترسی آغا ندا بی بی پاک ده میاشته که خزو سسول منزولا کزا کی بی بی نیو علمونزیا کزا ندشت روشی کی تو روشی بسر پتی کی بی بی نیو روشایا پاتی ندشوی
ښځو نه منفرده دی، جدا ده دا بیبي. خود هم در شرعی احکامو که وکسا پیغمبر حکم بینوی در شریعت زن و مسئلو که یک گواهانو ضرورت ہے. مثلا قاتل بشو دوا گواهان دی که ندی، دوا گواهان شتو دی که نشتو. یا کمی خزی تا طلاق ورکوی دوا عادل گواهانو واجب دی که واجب ندی، دوا عادل گواهانو وی طلاق کی نکی. کسی پکای محمد علی محمد کی نکاح دیر آسان ده، شریعت دیر آسان رہے، نکاح ہوا کوئی بے انتہائی آسان کرے دے. طلاق دیر مشکل کرے دے، ځکه مشکل کرے دے څه تاسی مینا محبت الفت پیدا کوئی، رشتے جوڑے کوئی، رشتے ختم کوئی. ما دوا عادل گواهان پکای جپریا کی واجب، دوا عادل گواهان دا آسمان رو والی. عادل تک شهر ده، عادل یویا چوک نشتاده، عدالت معصوم نباید چوکا باشی. عادل درخوجون نبی، گناوانی نکوی. ظاهرتاً که عادل من داده تو واجباتو ادایگی کوی، آرام من اجتناب کوی. ازا که سخته جوڑا کریده سمکا دا کار ونشی. گواهان شتادی اسلام که نورش که که گواهان شتادی خب گواهه شریعت کے دین کے پیغمبر حدیث ده، پیغمبر بیان کو دینی و خیالو سکا سڑائی گواهه کوي، خزی گواهه کوي، سه یو سڑائی گواهه وکی دوی با خزی گواهه کوي. یو سڑی سره چو خزی برابری دی؟ دوی خزی. قاتل کی چو گواهان دی؟ دوا. سکا خزی گواهه کوي چو دی؟ سالوور خزی با گواهه کوي. یعنی یو سڑائی دوی خزی. دا حکم پیغمبر بیان کو، خدا حکم دا بی بی مستثنا ده. پیغمبر دیئی دوی خزی ایو سڑی گواهی برابر ده الا بی بی سوائی بی بی نا که دا کائنات و روی زمین بامده آٹول سڑی آغا سڑی سا آغا پابند صلات دی، پابند سیام دی، دیر متقیام دی، دیر پریزگار دی. در طول دنیا خلق گواهی وکی آٹول سڑی ای دوی گواهی یو طرف شی، سا زهرا گواهی وکی بل طرف شی، فاطمه گواهی قبول ده ای دنیا طول و خلق و گواهی رد ده. در مقام ده بی بی ده، عظمت ده بی بی ده، در دین خزو تا و خیالو. ای دینی مسئلو که ای خزو سڑی دیر پار گند المنز وکسا سڑی بانده واجب ده سا مسئله نیا خبر ده جان بوچ کر سبی المنزی وروی لا المنزی باتی واجب ده سا جاہر سوائی ای وریزی مزدگر المنز واجب ده سا وروی اخپا سوائی که مسئله نیا خبری متوجه یای تیز دوی لا المنز ده باطل ده مخام اول دوارا کتا پکار ده جاہر سوائی تیز وائی مسخوتام اول پکار ده تیز وائی. حجی ده پارا چه حکم ده، حجی ده پارا ده حکم ده چه آرطول رو وائی. پیغمبر چه المنز خوالو ده سبی رسول اللہ خود تیز وائی. ده خزا بده که مسئله که دین چون است کوي پیغمبر و ده ایسا بی بی حجت ده و تا فاطمه شده فاطمه ندین زداکی. سونی چه ولا سڑی ده پارا حرام ده که انسان لوس کی گوتی سونی ده المنزی و سوکو المنزی چه ده باتی ده گاڑه ده کم میوشه ده رسول الله باندیا سونا حرام و که حرام ده حرام رسول الله ده حرام ده ای خط ده پارا سونا مستحب ده ثواب لري که سونای چولی ده ثواب گٹی المنزی او سنه بطلیگی سورا زیاد فرق ده. پیغمبر سو اسوه حسنه ده دا خزی بوز دین چون است کوي فاطمه نبیز ده ای حاج مسئله وقت سڑی بانده احرام عجیب ده که احرام ایوانه چولو حاجی باطل ده خزی بباره که چه حکم ده خزی بانده احرام چولو حرام ده. پیغمبر خپل ټول زندگی کې ایکیو حج کړی دی. اول حج یو
آخری حاجیه و سن 10 هجره کې پیغمبر وکړ. اول حاجیه و آخری حاجیه و پیغمبر احرام چوله و کنه و چوله رسول الله احرام چوله. ای خځې لپاره څه حکم دی؟ په کور ښځې وچوي. ښځې باندې احرام چول حرام دي. هغه دپاره حجات هغه زهرا دی. ځکه پیغمبر ویله چې دا د رسالت ټوکړه دی، دا د نبوت حصه دی. که دین زده کوئ فاطمه نه زده کوئ. ښځو لپاره بیبي ذات حجت دی. ځکه دا بیبي څه راتللی پیغمبر به ورته پڅېدل. روایاتو کې د اهل سنت دغه حدیث موجود دی. روی عایشه دی چې عایشه یې انها دخلت علیه یې چې کله څه بیبي راغلله رسول الله ته قام الیها پیغمبر به ورته پاڅېدل. قام بها نه چې صرف پاڅېده ودرېده نه، الیها څو قدمونه و پیغمبر استقبال لپاره یې ورته واخیستل. رحب بها خوش آمدید به ورته ویل. فاخذها بیدها بیبي به لاس نه ونیولله. فقبلها پیغمبر به هغه د عصمت لاس مچې کړل. د بیبي لاس به مچې کړلو. و اجلسها بمجلسه خپل ځای کې به کېنوله. سنیانو شیعو کتابو کې دا حدیث شته چې کله پیغمبر سفر باندې تللی ټولو نه اخر کې به بیبي سره رخصتي اخیستل. کله سفر نه راغی اول ملاقات بیبي سره کول، زهرا سره به کول. بیبي یو سره ډېره مینه، بابا یو سره ډېره مینه. دا د پیغمبر زمانې کې دغه بیبي هادي وه. ښځې که پرده زده کوي بیبي نه زده کړي. دا یو حدیث به وایم. د بیبي سیرت زندگی کې که وکسو بیبي د پردې فکر دی. پرده د بیبي څه خیل ته وه. حدیث کتابو کې لیکلی شوی دی چې وریځو نه یوه وریځې باندې یو ړوند نابینا پیغمبر ته ویله یا رسول الله د بیبي کور ته داخل شو، د علي کور ته ناست. لخوا لږ بیبي نه اجازت وخوانده. پیغمبر ورته یې څه قدرمنې لورې یو ړوند یې تا خونې ته ننوځي. بیبي ورته یې خو لږ صبر وکړه چې زه پرده وکړم. ویل لور یې ړوند دی. بیبي څه جمله ورته کوي؟ بیبي ورته یې څه و ان لم یکن یرانی. پیغمبر ورته یې څه ړوند دی ته نه کسي. بیبي ورته یې و ان لم یکن یرانی که چیرې ما نه کسي فانی آراه زه خو دې کسم. وهو یشم ریح او که بیا ړوند دی ما نه کسي. اگر چې ړوند دی خو یوې ښځې خوشبو حس کوي خوشبو یا ته ویر نشي. کسی ښځې ته یا سړي ته دوو ته حکم دی. قرآن کې سوره نور 30 نمبر آیات 31 نمبر آیات 30 نمبر آیات کې مؤمنانو ته قل ویا للمؤمنین مؤمنانو ته ویا پیغمبره څه ورته ویا یغضوا من ابصارهم چې کله ښځې ته مخکې راشي سترګې ټیټې کوئ ښځو ته سترګې مه ورکوئ. همدا حکم 31 نمبر آیات ابتدا کې قل للمؤمنات ښځو ته یې ویا یغضضن من ابصارهن چې تاسې یا سړیو ته سترګې ورکوئ. حکم الله تعالی ځکه بیبي یې که دا ړوند دی زړنده نه یم دا به ما خوشبو حس کی
خو بیبی بیا بل حدیث کی ای څه حبب الی من دنیاکم ثلاث دا آخری حدیث بیبی ای څه حبب الی من دنیاکم ثلاث آدم پیروکارو آدم آشیاو ای تاسې دغه دنیا کې مانې درې شیونه ډېر ګران دي بیبي چې درې ډېر ګران دي بیبي ای څه تلاوتو کتاب الله یو د قرآن تلاوت نه ډېر ګران دی قرآن تلاوت ډېر وکړو وصیت یا کړی و علي ته چې یا علي یو وصیت مې دا دی چې کله زه شهیده شم هرې جمعې شپې ایما کعبه ته رڅه مانې قرآن تلاوت مؤمنان متوجه کوي قرآن طرف دویم شای چې دنیا کې ډېر نگران دی و نظر فی وجه رسول الله د رسول الله مخ ته سترګو غړول دریم شای د دنیا څخه ډېره مینه وسه کوم بیبي ای دنیا دا شای مې ډېر خوښ دی والانفاق فی سبیل الله چې خدای لیارې کې چاته څه ویر کو دا ډېر خوند نه کوي خو د فردې محافظه بیبي ده ځکه روایات کې راغلي دی چې کله دربار ته تلله دا نسی معصوم دی روایات دی چې کله دربار ته تلله سار نه خپو پورې بیبي څو چادرو کې پټه وه خو داسې پټه وه چې روایات ټکې دا دی چې بیبي چادر ځمکې باندې څه کېدل ځمکې سره لګېدل هغې پردې حالات کې خو بیبي بېله نه وه دربار ته بېله نه لړله د بني هاشمو ښځې ورسره وې هغه ته نه چارې ګډ وې چې دا بیبي دربار ته راغله ام ایمن ځانه مخکې ودروله ام ایمن مټ باندې بیبي لاس واچولو خود به یې فدا کې تلاوت کړل ام ایمن یې ویلې بوتلله فضای نه بوتله اسمای نه بوتله ام الفضل نه بوتله ټول اسما ټوله بیبیونې دي هغه یې ګواهۍ کې نه کې پیش ام ایمن یې ویلې بوتله خو چې کله تاریخ وکسو ځکه یې بوتله چې کوم حدیث چې چا بینولو چې پیغمبر ویله چې مو نه چا نه وراثت خلو نه وراثت پرېږدو دا حدیث دوو حصو باندې تقسیم دی چې انبیا وراثت نه خلي نه وراثت پرېږدي بیبي دا دوې حصې ورته بتېنې کړلې ام ایمن یا ځکه بوتله ام ایمن د رسول الله پلار د عبدالله کنیز وه رسول الله ته میراث کې میلاو شوې وه تنې ثابته یې کړله چې انبیاو ته وراثت میلاویږي که نه میلاویږي ایما بابا ته ام ایمن وراثت کې میلاو دی که میلاو نه دی دویمې جملې دپاره چې انبیا وراثت نه پرېږدي ای قرآن اوه آیتونه یې ورته تلاوت که چې حضرت داود خپل زوی سلیمان باندې وګرځول اوه آیتونه بیبي د قرآن تلاوت کړله دا یو بیله بحث ده توجه وکړه دغې جملې ته دا یو بیله بحث ده آیا شریعت کې دین مصطفوي کې اوسه پورې میراث کیا چا ګواهان پیش کړي دي اصلا سره ګواهان دین کې وراثت کې نشته دي ټول کائناتو ته پاته ده چې فاطمه د مصطفی لور ده د ګواه څه ضرورت بیا داسې عام ګواهان پیش نه کړ څوک یې پیش کړ ام ایمن یې پیش کړه خو ام ایمن څه کله ګواهۍ ورکوله چې کوم کس ناست و هغه ته یې ویله زه وره پورې ګواهۍ نه ورکوم خو دا تا ته زه خدای و رسول واسطه در کوم قسم در کوم یوه پوښتنه درنه کوم هغې پوښتنې ځواب راکوي ویله پوښتنه وکړه ویله تا ته خدای و د رسول قسم وي تا دا رسول دا حدیث تا اورېدلی دی که نه دی اورېدلی چې ام ایمن جنتي دی اقرار یو څه آدم اورېدلی نو ویله چې کله زه جنتي یم نه چې څوک جنتي وي هغه درویغ یایي بیا دا به درویغ نه یایي ویله زه ګواهۍ کوم چې پیداک د فاطمة الزهرا سلام الله علیها
ام ایمن گواهه رات شپله علی گواهه که پیش کن یادای شوهر ده در اسلام که شتا از شوهر گواهه قبول نده حسن حسینی پیش کن خودش عام گواهانی نه که پیش هغه گواهانی پیش که څه خدای مباهلې کې خپل توحید ثابتولو دپاره عیسایانو ته کوم ګواهان پیش کړي وو هغه ګواهان پیش کړه هغه ګواهان بیبي پیش کړه څه کوم خدای مباهلې کې د توحید تحفظ دپاره پیش کړي وو علي پیش کو حسنین پیش کړه عام ګواهان نه که پیش هغه ګواهان څخه خدای ګواهان ګرځولي وو پدک به څه شی و کجورو ونې که ته مینا وایه بیبي پدک نه څه کول خو بیبي به څه کول یې خدای لیارې کې خرج کوله خو د مقدمه د پدک نه وه مقدمه دا وه څه اقرار وکړي څه ته رښتیون یې څه کله دغه اقرار وکړي نه هغوی ته پته وه که ایدي د صداقت اقرار مو وکړو سوبیله بیبي بیا دعوا کوي د خلافت څه خلافت د علي دی څه هلته بیبي څه کله مو رښتیونې بللی دی بیا به خپل حکومت نه لوس پرېږدو دې وجې نه یې فداک غصب کړل تاریخ هغه الفاظ دي څه بیبي ډېره خپه خونې ته روانه شوله ډېره مظلومه روانه شوله په تاریخ کتابو کې لیکلي دي څه داسې روانه وه څه بیبي ځان سره ژړېدله خونې ته روانه او څه کله خونې ته راورسېدله یی څه بیبي کور ته څه کله داخله شوله یی څه بیبي د کور صحن کې خاورو باندې کېنستله یو ورته د کائناتو مالک څه کله سترګې وغړولې ورته کاوه بنت رسول الله یوه پېدک دپاره ته دوره خفه یې دوره غمجنه یې نن ویله یا علي پېدک ته نه یم خفه ویله بیا دوره ولې خفه یې نن ته خاورو باندې کېنستې ورته کاوه یا ابوالحسن تا ته پته دی ته د کائناتو مولا یې تا ته څنګه پته نشته خو څه ما نه پوښتنه کوي پېدک ته نه یم خفه د یوې خبرې ته ډېره خفه یم ژاړم به ویلې کومې خبرې ته ویلې زه هغه بیبي یم چې خدای خپل توحید ثابتولو کې زه ګواه بللی وم نن ایما ګواهۍ خلکو رد کړله ایما خبرې نه انکار وکړل بیبي راغله حجرې ته هغه چدرې کیسا هغه یمني چدر چادر تکات دوره و حدیث کیسا تاسې لاړ شوئ مفاتیح کې هغه لږ پړاو کړو نن ترجمه اول کې پړاو کړو هغه چادر څومره قیمت لري څه بیبي نه روایت دی حدیث کیسا ترجمه دی جابر عبدالله ابن انصاري ای څه بیبي دی چې ما کور ته رسول الله راغلل ورته یې د لورې نن د بدن کې کمزورۍ محسوسه کوم لږې تا چادر راکړه د بدن باندې ومنګم چې ما بدن نه هغه کمزورۍ ورڅخه ختم شي هغه چادر څه کله 5 تنې پاک راځي آیا تطهیر نزول مغه چادر باندې وشو انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا صدا بلنده شوه چادر یې واچولو د پیغمبر قبر ته راغله 12 رسول الله قبر نه کېده ولندوره ویله صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا وا بابا تا نو بس مونږ هغه مصیبتونه راغله کرونا ورېځو مې راغلي وې دوه به تیارې ګرځېدلې وې هغه کوم مصیبت و پدک غصب خلافت غصب مسلمانو ته راغلي دي دروازې ته در دروازې مصیبت محسن شهید شو د محسن مصیبت یو مصیبت د بیبي ډېر سنګین دی ډېر شدید دی خو د رسول الله لور داسې مصیبتونه په راغله چې بیبي وشه بیا ډېره زندګي نه وکړه 13 کالو کې بیبي شهیده شوله
اتلسو کالو کې بیبي خیلو سره تسبیح نشوي ویلی. اتلسو کالو کې چې کله بیبي مظلومه شوله څه بیبي پڅېدلی د مقتل جمله دا دی چې بیبي به اول لاس بیبي دیوال باندې کېنول بیا به عصا لګوله. د حسین قدرمنه مور څه 75 دن یا 95 دن زندگی بیبي وکړله. او تاریخ جملې دا دي چې شپه او ورځ جوړېدله د مدینې خلک راوڅه بیبي ته وایي چې یا شپې جوړي یا ورځې جوړي. ته یا یو سوال دی سوچ لږ وکړه چې بیبي دومره تیزه تیزه جوړېده چې مدینې خلک ټوله خبر دوی څه شي ژړا وه او د ولایت ژړا وه دا د خلافت ژړا وه. امامت تحفظ دپاره بیبي فریادونه کوله. جنت البقیع ته به سبې لاړه. دوه واړه واړه زامن به ورسره وه. ټوله ورځ به هلته جوړېدله. مازدیګر به کور ته راتله. یوه ونه وه هغې سیوري ته به کېناستله. ورځو نه یوه ورځې باندې بیبي کور ته راغلله. بیبي ډېره غمجنه دی. مولا ته نه پوښتنه وکړه بنت رسول الله نن خو ډېره زیاته خفه یې. ورته کا د یا علي چې کومې ونې سیوري ته کېناستم هغه ونه چوکاټ کړې وه. مولا جنت البقیع کې یوه کمره ورته جوړه کړله چې تاریخ کې اول امام برګاه اول متمخانه علي فاطمه ته جوړه کړله. بیت الاحزان بیت الحسن د غمو کور چې بیبي به سبې تلله ټوله ورځ به پکې ژړا کول. مازدیګر به کور ته راتله. ورځو نه یوه ورځې باندې بیبي چې مازدیګر ټیم باندې کله کور ته راغله بیبي خوشحاله غندېدی چې کله مولا سترګې وغړولې چې بیبي خوشحاله دی. ورته کا د بنت رسول الله نن د خوشحاله غندې برېښي. ورته کا یا ابوالحسن بابا مو خوب کې لیدلی دی لږ راشه څو وصیتونه ورته وکړم نن تاسو یې مو آخري شپه دی یا علي. چې مولا څه وکړل دوستانو دوو زمانو حسنینو ته ویله چې زمانو تاسو پیغمبر ظریح ته لاړ شوئ. فیضا بیبي ته ویله د دوی بیبیانې ته بېله کمرې ته بوځه. بیبیانې کمرې ته لاړې. حسنین د پیغمبر ظریح ته لاړله. د کائناتو ملک و د کائناتو ملکه بیبي راغله. بیبي له کمرې کې څه مولا خپله امامه کوزه کړله. یو طرف د کائناتو ورمنه دی یو طرف د کائناتو مولا دی. یی څه بیبي مخته وکړه یا ابوالحسن څو وصیتونه د کوم خو اول وصیت مې دا دی یا علي یا ابوالحسن مو یې تا کور کې ډېر خدمت وکړو ځکه مو څه څه غلطۍ شوي څه کمارې څه شوي لکه مو پیاره ته وکړه یا علي. یی څه دغې جملې د مولا بدن ولړزولو. مولا ته ورته یی بنت رسول الله پوهېږم د دنیا خلکو ته دنیا ښځو ته د میړه مقام ښیي چې میړه یې شوهر څوره حق دی. ته داسې بیبي چې ته معصومه یې تا نه یې غلطۍ امکان نشته دی بیبي. بلخوا دویم وصیت مې یا ابوالحسن دا دی چې مو بچي ډېر وړه دي که څه غلطۍ ورسره وشي یا علي پاوره مې مه وپوه. دغې جملې یې چې مولا وژړله ورته کا د بنت رسول الله تا ته خدای داسې زمن ډېر کړي دي چې هر دوه معصوم دی گناه امکان نشته دی غلطی امکان نشته دی خو دنیا خلکو ته د درس ورکوي عضوي حق ده ورته ښیي چې عضوي څه حق دی. ورته کا د یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی چې د کومو خلکو یې تا ولایت نه انکار کړی دی ما سره یې ظلم کړی دی ما جنازې کې شریک نه کړي. یا ابوالحسن یا علي بل وصیت مې دا دی چې زهرا تیارې کې شپې ته پام که یا علي. یا علي بل وصیت مې دا دی چې ما قبر چاته ونه ښیي یا علي مګر دا څه کله آخري زمانې کې اما المسای راشي اما المسای بیا د زهرا قبر وښیي چې دا د اما یا زهرا قبر دی. یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی چې ما ته غسل یا خپله راکړه حنود خپله راکړه کفنو کې مې خپله جوړه کړه. یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی هرې جمعې شپې راځم ما قبر باندې قرآن تلاوت کوه. یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی چې تا ته پته دی چې کله یې چا خور چې کله دنیا نه لوړه شي نو بیا یې وروڼه قبرستان ته ځي نو بیا یې قبر کې وروڼه کېږدي. یا علي تا ته پته دی چې ما خو وروڼه نشته دي یا علي او ورور مې نشته یا علي. یا علي قبر ته زهرا خپله کوزه کړه
الله اکبر دوستانو څه کله یې بیبي شهادت شوی دی دوستانو تاریخ جمله دی څه کله بیبي شهیده شوله یې څه ماښام د ماسخوتن لمونځونه وشوله مولا د بیبي وصیت عمل شروع کو زهرا ته د غسل ورکوي اسماء د نمیږي ډېره عظیمه بیبي دی هغه د اوبه ورته چوي یې هغه د کائناتو مولا څه محراب نه علاوه علي چا دنیا کې نه دی جوړولی داسې تکلیف او مصیبت نشته دی څه مولا دې راغلی نه وي خو مولا نه دی جوړېدلی دوستانو خو تاریخ لیکلی دی چې یو ورته څه بیبي ته د غسل ورکوي د مولا لاس کې کوم لوښی و هغه برتن هغه ظرف مولا وغورځولو علي درې وارې کېناستو پاڅېدلو غږ یې وکړ مظلومې زهرا اسماء ته نه پوښتنه کوي د کائناتو مولا محراب نه علاوه خو نه یې جوړېدلی خوف الهي نه بغیر نه یې جوړېدلی یا علي یا ابوالحسن د کائناتو مولا د زهرا یوه زخم وجوړولی خو دوستانو زه به همدومره وایم څه مولا ته د زهرا یوه زخم درې وارې کېناستلی پاڅېدلی فریادونه دې وکړه خو کاشکې لسم مازدیګر د لږه وړه لمسۍ لیدلې وې هغه عظیمه بیبي دې لیدلې وې هغه بیبي دې لیدلې وې چې څومره مظلومه ده څه ګلان یې لمنو پسې وه هغه بیبي ډېره مظلومه وه یا علي الله اکبر دوستانو څه کله یې څه بیبي جنازه تیاره شوله یې څه یو ورته مولا حسنینو ته بیبیانو ته ویله د مور اخري دیدار ته راشئ یې څه دوستانو یې څه وړوکی حسین ورته ودرېدو ورته که د بابا د مور جنازې ته وره پورې نه څوم د یوې خبرې پوښتنه درنه کوم ویلې وکړه حسین زوی ویلې دا راته وایه بابا چې زه افضل یم که عیسی پیغمبر افضل دی ویلې حسین زوی ته پاتې عیسی یې ویلې بابا دا راته وایه چې بیبي مریم افضله دی که امام مور افضله دی ویلې تا مور فخر مریم دی ورته که د بابا زه فخر عیسی مور مو فخر مریم څه کله لبنان غره کې څه کله یې بیبي مریم جنازه تیاره شوه څه کله عیسی علیه السلام ته راتللو نو بیبي مریم ته دوه لاسونه کفنه وبڅلي وه بابا زه وره پورې نڅم څو مور ورته لاسونه یا کفن نه وباسي څه څو پورې غږ راته نه وي کړی وره پورې نڅم علامه مجلسي بزرګوار یایي چې همدغې خبرې سره د بیبي دوه لاسونه کفن نه بهر شوله غږ یې وکړو یا بنیه ایلیه ایلیه حسنینو راشئ بیبیانو راشئ یایي دوستانو مولا حسن مجتبی خپو طرف راغلو مور د خپو ته څپوي حسین راغلو د مور غوږې طرف غوږې کې ونیوللو یی څه عرش اعلی نه یی څه ملای اعلی نه غږ وشولو یا علي حسنین د مور جنازې نه پاڅوه د عرش ملایکې په ژړا شولې د اسمان مخلوقات په ژړا دي مولا راغو ټول ډېر مینې سره پاڅوله حسین سره ډېره مینه کوي حسین نه پڅېږي یو ورته زهرا بیبي غږ وکړو حسین زوی وشه پاڅېږه زوی خو یوه وعده درڅه کوم حسین زوی څه کله لسم مازدیګر څه ډېر زخمي وي څه کله زلجنانه کوزېږي بیا به ایمور زهرا غوږې کې کوشي جامې سفریال وکړې و مظلومه حسین